نو چې کم منز ما د ګناه نه منې کوي، کم منز ما په معاملاتو باندې اثر انداز کیږي نه، کم منز چې په بازار کې ما د دروغو نه منې کوي، او کم منز چې ما په کاروبار کې د دوکې نه او د فراډ نه منې کوي، نو معلومه شوه دا منز نه ده، دا صرف ورزش دی، ایکسرسایز دی. د منز مقصد دا دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منز هغه دی چې هغه زما په کاروبار کې ښکاره شي، منز هغه دی چې ما په کور کې دننه ګریلو معاملاتو کې دننه د هغې اثرات ښکاره شي، منز هغه دی چې زما په رشتہ دارانو کې، زما په متعلقینو کې، زما په خاندان کې، زما په مړي ژوندۍ کې د اسلامي رنګ او د اسلامي شکل کې د اسلامي احکامو ژوندۍ کولو په صورت کې چې دا ښکاره شي. منز هغه دی چې د هغې اثرات زما په غم خادۍ کې ښکاره شي، زما غم خادۍ د هندوانو او د یهودو نصارو په نقش قدم باندې وي، او دغه نکرزي دی او دغه مندیانې دی او دغه جنج دی او دغه باطل رسومات دی، او بیا ښه منځګزار یم او مخکې صف کې منځ کومه، نو دا منځ نه دی، دا خپل ځان ته او د الله ذات ته دوکه ورکولو کوشش دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ د مشرکینو هغه باطل عقیدی چې هغوی په خپلو مالونو کې د غیر الله د پاره د الله نه سوا نورو د پاره برخي او حصي مقررولې په هغې باندې رد وفرمایل. اوس په دې آیتونو مبارکو کې هم سنور داسې باطل عقاید دی ته هغوی وي په هغې باندې رد فرمایي، او هغه دا چې دوی وي چې دا فصل دا ساروي او دا فصل دا ممنوع دی د پاره د نارینو، دا صرف زنانو د پاره وي، او فلان فلان فصل چې دی دا صرف د نارینو د پاره وي، په زنانو باندې ممنوع دی. او دغسی فلان ساروی چې دی د هغوی په شاګانو باندې سورلی کول دا ممنوع دی، او دغسی حامله زنانه باندې فلان شی حرام دی، او فلان شی چې دی په ماشومانو باندې حرام دی، او فلان کی شی په نوجوانانو باندې حرام دی، او فلان کی سیز چې دا صرف د خاوندانو د پاره حلال دی او د ښځو د پاره حرام دی، او د فلان کی ساروی په ګیډه چې کم حمل دی کم بچی دا د سړو د پاره حلال دی د ښځو د پاره حرام دی، او مختلف داسې باطل عقاید چې په دې کې الله تبارک وتعالی په هغې باندې رد فرمایلی دی. او دویم دا چې دوی خپل اولاد به قتلول په ناپوهۍ او په جهالت، او دغسې چې کوم روزي رزق الله رب العالمین په دوی باندې حلال کړی او هغه به یې په ځان باندې حرام کړی د خپل جهالت د وجه نه. نو دغه د باطل او رسومات او رد په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه فرمایي. وقالو او دوی وی هذه انعام دا ساروی
وحرس او فصل حجر منی دی حجر منی ته وي دا منی کړی شوی دی لا يطعمها نبخردا الا من نشا مگر هغه څوک چې وغواړو مونږه بزعمهم پګمان د دوی کې وانعام او ساروی دی حرمت ظهورها حرام شوی دی شاګانی دا غوي د سورلې د پاره وانعام او ساروی دی لا يذكرون اسم الله نه یادوي نوم د الله دی پاغي باندې افتراء علی الله د دروغ جوړول د دوی په الله جل شانه باندې سيجزيهم زردتي سزا ورکوم دوی ته وصفهم سيجزيهم زردتي سزا ورکوم دوی ته بما كانوا يفترون په سبب د هغه چې دوی دروغ جوړوي وقالوا او دوی وای ما فی بطونی هغه سچ پګېډو د دې سارو کې دي ما فی بطونی هغه چې کوم پګېډو کې دي هذه الانعام انعامي د دې سارو خالصه خالص د ذکورنا د نارینو زمونږ د خالص د نارینو د پاره دي ومحرم او حرام کړی شوی دی علی ازواجنا په زنانو زمونږ باندې په بیانو زمونږ باندې وَإِن يَكُن مَيْتَةً او کوي دا مردار بچي فهم فيه شرکا نو دوی پاغي کې برابر شریک دي سيجزيهم زرد سزا ورکړي دوی ته وصفهم د غلط بیان د دوی انه حکیم علیم یقینا هغه حکمت والا په دي قد خسر الذين يقينا توانيان دي هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجل دي بچي خپل صفهن پکم عقل تیا سره بغیر علم بغیر د پوهي بغیر د دلیلنا وحرموا او حرام کړی دي ما هغس رزقهم الله حلال کړی دي الله جل شانه دوی ته افتراء علی الله د وجه د دروغ جوړولو په الله باندې قد ضلوا یقینا دوی گمراه شو یقینا دوی گمراه دي وما كانوا مهتدين او ند دوی هدایت والا دغه مشرکین وبا ځان د حلت او د حرمت قانون جوړ کړو او الله تبارک وتعالى پاغي باندې رد فرمایل د حلت او د حرمت د حلال او د حرام د اختیار دا صرف او صرف د الله سبحانه وتعالى په اختیار کې دي او دغه سید یو مسلمان د ژوند دار و مدار دا د الله جل شانه د حکم سره تړل شوی دی په خپل خوخه باندې او په خپل اختیار باندې یو مسلمان هیڅ نشي کولی او ذکر الله تبارک وتعالى فرمایي چې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه اے مومنانو تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان او پیروي مکوئ د شیطان د قدمونو ادخلوا في السلم کافه په اسلام کې پوره داخل شئ نو چې کله موږ تاسو په خپل ژوند باندې نظر واچو زمونږ ژوند او زمونږ عبادت او زمونږ استاسو بندگی او زمونږ استاسو اسلام او مسلمانی مخصوص د شمیر دو سلور عبادتو پوری هغه چې دی گیر دی او مخصوص عبادتو پوری منحصر دی داغی نه بهر نوزی اصل اسلام او د ایمان پتا ادا لګي چې کله د الله تبارک وتعالى یو حکم مخ تراش او بل طرف ته لک شانتي معمولی تاوان وي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته مالی نقصان وي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته د معاشري پیغور وي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته د کور او د خاندان د زنانو مخالفت وي یو طرف ته د الله حکم وي بل طرف ته د ننګو د پښتو د غیرت خبره راشي نو په دې وخت کې موږ او تاسو خو خیګو د الله حکم پریدو د معاشري هغه اصول چې دی هغه اپناو
بے شمار واقعات داسې مخې ته راشي یو کاروبار کې اختلاف راشي یو سیز یو کس اغشتی وي او بیا یې واپس کوي نو مثال 2 لکه 4 لکه 8 لکه روپۍ اډوانس ورکړی شوي وي اوس هغه کس هغې باندې راضي نه وي هغه واپس کوي نو هغه چې چا خرڅ کړي هغه ورته وایي چې بهی کم اډوانس ته ما ته راکړی دی هغه اډوانس دی لاړي او دا شی واپس کړه موږ ورته وایو چې د قرآن او د سنت د فیصلې مطابق شرعاً ستا دپاره دغه پیسې اخیستل دا حرام دی جایز نه دی چې څومره نقص او عیب ستا په دې څیز کې پیدا کړي وي هغه ته کټ کا او نور چې کوم د اډوانس پیسې دی هغه ته واپس کا نو په دې ځای کې دا جواب دا ملاویږي چې نه به د مارکیټ اصول مطابق د پراپرټۍ د رولز مطابق به فیصله کو موږ ورته وایو راځئ د قرآن او د سنت مطابق فیصله کو وایي نه په دې کې زما تاوان او دغسې ډېرې جرګې او ډېر مسایل موږ ته مخې ته راشي خلک راوړي نو وایي چېرې تاسو دا مسله وګورئ په شریعت باندې فیصله کوم که زما فایده پکې وي او د ګټې چانس پکې وي او که زما نقصان پکې نو بیا زم عدالت کې به ورسره جنګېږو ورته به راکاږو نو ډېر د افسوس مقام وي د یو مسلمان دپاره چې د قرآن مجید فرقان حمید په شانتي عظیم کتاب مخې ته د موجود وي او د فیصلې چې دی هغه د انګریز د قانون مطابق کیږي او د فیصلې چې دی د یهودو د نصاراو په طرز زندګۍ باندې کیږي او د فیصلې هغه مدر پدر آزاد د معاشرې د اصول مطابق د دې فیصلې کیږي څومره د افسوس مقام دی حالانکه د قرآن کریم اخکارا حکم دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اخکارا حکمونه د الله رب العالمین موجود دی چې څوک د الله رب کائنات د حکم نه خلاف بل فیصله کوي په بل چا باندې فیصله کوي د بل قانون مطابق فیصله کوي نو دا کفر دی دا ظلم دی دا فسق دی نو آیا چې کله زما مخې ته یو فیصله د قرآن او د سنت راشي زه به حیثیت یو مسلمان پوهېږم چې یاره زما په دې کې تاوان دی زه وایم چې نه ډېر ښه دینداره خلک وي د مونځ او دس پابند خلک وي او ډېر مسلمان ځان ته وي خو چې کله د فیصلې وخت راشي مونږ ورته وایو چې راځه د قرآن او د سنت فیصلې ته غاړه کېږده که ستا په دې کې ګټه یو که تاواني نو مخې نه جواب دا میلو شي چې نه وایي مارکیټ رولز ته به ګورو پراپرټۍ اصول ته به ګورو د کاروبار اصول ته به ګورو د هغې مطابق به فیصله کوو هلته کې بیا د قرآن او د سنت او د الله حکم چې دی هغه مونږ نه هیر شي دا د ایمان د کمزورۍ او د ناقص ایمان یو لوی علامت دی لہذا په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی د مشرکینو په دغه صفاتو باندې رد کړی دی هغوی به هم دغسې کولو کوم څیز د هغوی خوښ او په هغې کې د هغوی ګټه وه هغوی وایي چې دا زمونږ دی او چې کوم څیز کې هغوی ته تاوان ښکارېدو بیکار ښکارېدو نو هغې کې وایي چې دا د الله دی کم بهترین څیز و هغه به یې ځان ته کوو او کم چې دی ناقص او بیکار څیز و د هغې نسبت به الله جل شانهو طرف ته کوو او دغسې چې په کم څیز کې هغوی ته فایده میلو شوه هغې وایي چې دا خو زمونږ د الله تبارک وتعالی ته د نزدیکېدو علامت دی چې موږ له دا هر څه راکوي او چې کله معمولي تکلیف ور باندې راغی مسلمانانو ته به وایي دا ستاسو نحوست دی نو دا صفات د مشرکانو خلقو صفات دی مشرکانه صفات دی د مؤمن شان دا دی که د هغه عبادات وي که هغه د معاملات وي د هغه اخلاقیات وي د هغه غم وي د هغه خادي وي د هغه هر یو رسم چې وي چې کله د الله رب العالمین یو حکم مخې ته راشي په هغې باندې فیصله کوي د هغې نه رستو کېږي نه دا نه چې په مسجد کې مسلمان وي او چې کله کاروبار ته شي نو بیا د یهود و نصارا په نقش قدم باندې روان شي او چې په کوم ځای کې لږ دو تاوان وي هلته دروغ هم وي خپل ایمان هم خرابوي او چې کله د معاملاتو خبره راشي نو بیا هغه اسلام او مسلماني او هغه مونځ هیر شي نو چې کم مونځ ما د ګناه نه منې کوي کم مونځ زما په معاملاتو باندې اثر انداز کېږي نه کم مونځ چې دی په بازار کې ما د دروغو نه منې کوي او کم مونځ چې دی ما په کاروبار کې د دوکې نه او د فراډ نه منې کوي نو معلومه شوه دا مونځ نه دی دا صرف ورزش دی ایکسرسایز دی د مونځ مقصد دا دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ هغه دی چې هغه زما په کاروبار کې ښکاره شي
مونږ هغه دی چې ما په کور کې دننه ګریلو معاملاتو کې دننه د هغې اثرات ښکاره شي. مونږ هغه دی چې زما په رشته دارانو کې، زما په متعلقینو کې، زما په خاندان کې، زما په مړي ژوندۍ کې د اسلامي رنګ او د اسلامي شکل کې د اسلامي احکامو ژوندۍ کولو په صورت کې چې دغه ښکاره شي. مونږ هغه دی چې د هغې اثرات زما په غم خادۍ کې ښکاره شي. زما غم خادۍ د هندوانو او د یهودو نصارو په نقش قدم باندې وي او دغه نکرزي دی او دغه مندیانې دی او دغه جنج دی او دغه باطل رسومات دی او بیا ښه مونځ ګزار یم او مخکې صف کې مونځ کومه، نو دا مونځ نه دی، دا خپل ځان ته او د الله ذات ته دوکه ورکولو کوشش دی. نو لہذا الله رب العالمین په دې باطل رسوماتو باندې رد کړی دی. اسلام دی ته وایي چې د ادخلوا فی السلم کافه، پوره اسلام کې داخل شي، عباداتو نه والا، معاملاتو نه والا، اخلاقیاتو نه والا، معاشرت او معاشیات او سیاسیاتو نه والا، چې 100% زموږ په اعمالو کې د الله حکم ښکاره شي، نو دا کامل اسلام او کامل ایمان دی.